ویل څنګه مې یو اعلان کوم چې چا ښځه باوري دوي ته ښځه یو مرغۍ ده چې چاوني و دا هغه ده که یو ښځه د داروله په بازار کې وکړه مانه دا ګیره کړه تاسو خو ښځو پېژندلې ښځو ته معلومه چې دا اجړا ده بړوال کرت نشي با حکومت د خزي سرپرستی کوي او دیواله او تانه تلاړه تانهدار بولټا تا دباوي خزي تبڅنه خزي پنځیش پرشکا کې ناس کی پولیس ورته څنو او کسړی درې کینی وي قانون کې خلاف ورزي را پټانګه کې اتلس خزي کې نه و ټریفک والے نه چالاني او کسلور نه پنځم سره ویاله قانون خراب تاسو خیال کابل نن ولې د خدای د عظیم امتحان په لپیټ کې ولې ډېر سلوخ لکه خلک ستا په ملک تنبوانو کې ولې پراته ځکه چې د کابل خار چې د لندن انګريزان بم عیاشای لدل تا انګريزان د کابل خار یورپ شرموله یورپ څه شو دغه په مقابله نن پکې اور با دا نن روس غونډه طاقت چې کابلیانو راټینګ کړي دا د کابل د خار خلکو نه دی راټینګ دا په غرونو کې هغه ببر سوبر زاړه مسلمانان چې کوم پراتی دي دا غی راټینګ غوړ غوړ ریګمال کړي دلته هم که خیالو کې همغه سي غوړ غوړ ګرځي اینه دي آدھے کشمیریان رونا دے جاؤ نا اوپر ڈس کرو نو ٹوپا کے پاس پا دیوال کے خود اعلان دے رہا کشو اوہ ڈس کرو نا وہ دوب چڑھے گا تو خود بخود ٹس کرے گا ہم نہیں ڈس کر سکتے او سکتا داغا شڑل مسلمانان چی دی او گورے دروس عظیم طاقت سپ دی غرونو کے رئیسا آخو لابیام خو ترننا مقابلہ کئی لگیا دی خدا دے آغا ورز نرا ولی کدا اور په دې غره را پورې وته تاو زبکم پازو کني په خدای قسم هغه ورځ ډېری نږدې چې ستا په مخ کې بستا خزه په بل لاس واچي یو روانه بشي او تا ته به وایي چې کړتو نه کې کینی اوس در باندې را پور ته به ورته ګورې او بل به د لاس نه نیولي او روانه فی الحالم شروع په شوی خو لګه لګه تاسو وګورئ د دې معززین لونه د شپې چرته پرتی چرته چې بیګا سویلای کراو نو سویلای کراو که سویلی کراو پته نشته راشه هسپتالونو کې وګورئ راشه ډاکټرانو سره وګورئ چې څومره بارشینونه دي سمرا رمونی غرزیږي رمونی د پلار په کورونو باندې درې درې ځلنګي هغه وخت را روان کله ملک نظام بدل نکو او د ملک قانون بدل نکو عثمان خو یو سره ولاړو داغه خبره اوس افسانې دي دا مونږه د مرګري د عثمان جلسم دې د پاره کوي چې مظلوم یوازې امام حسین نو مظلومان په اسلام کې ډېر تیر شوي دي اول نمبر په کې حضرت عثمان نو عزیزانو عرض مې دا و چې ویښ شي دماغ کې وسعت پیدا کړي د خدای دین خدمت کولو ته ملا وتړئ اسلام د پاره ملا وتړئ دا کو سډبو پسې ګرځېده پرېږده پرون د دې قوم حال ما کتو دا د چواریانو جمعداران چې جوړېده دا ممبران نه دي کونسلران دغه له تاسو څه منډې والي والیم که نه مو یو هېړ جوړ بیا چې دا صوبایي او قومي ممبران جوړه دغه له څه منډې والي خو چې وزیران شو اوس تپوس هم کې اوسي ایو وزیر کې اوسي الله خیر کړ
सारा कानून मानून बराबर خدای دې پار کې ما خو د وزارت غلوي درته ملاو شو بس خبره خلاصه نو دا منبري او وزارتونه دا ټول د مفاد غلط د ملک انقلاب پکار دی انقلاب او دا سه انقلاب پکار دی چې د سرونو ډیری په سرکونو په دې سرک روان او کاربن او ټیمیګنج در سره او بس تو ګوره کړ ولې دې ما څه کړل څه نه دي کړی دا کوګ ولې روان نو کړ مخه سرک کړ تو ګوره چې دا خلک ټیکيږي کړی نو عزیزانو وقت ډیر تیر شو یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد عزیزانو دا سے دا غټ ایمان غوندې سړی ما باریکات دیر پوهېږم او باریکات میں شوق هم نه دی په دې ملک کې سیاسي ډېرې پارټۍ دي او جمعیت العلماء دا پارټي د ټولو پارټو نیکه دی ځکه چې د دې پارټۍ بنیاد دا په هغه وخت کې ایښودل شوی چې چا د سیاست نوم هم نه پېژني نوم دا نن چې لیډره لنګه شوې ده او لیډرګي راوړي دي لیډره لنګه ده او لیډرګي راوړي دي دوی د مور په خېټه کې څه کوي چې د پلار په ملا کې لا نطفه هم نه وه چې د جمعیت العلماء بنیاد د انګریز خلاف کې خوښ د دې بنیاد مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک د دې بنیاد د دیوبند بنیاد چې خخته یې خوې کېدا نو بسم الله په دا ویلې وه چې دا دیوبند به یو قلا وي او دې قلا نه به لندن ویشتلی کېږي داسې وه که نه وه اوس او بېله خبره ده چې مونږ غوندې روټي خلاص هم راپاسي چې اے دیوبندي جړې نه اے دیوبندي دیوبند یو کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپو غپلي دي همیشه لیکن د سپو غپا د کاروان پر رفتار کې فرق نہ راوړي او تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے ورش ہے ماں په دلی کې د دیوبند شان ولیدو ما د هندو په سینه باندې د دیوبند وقار ولیدو ما د هندو په سینه باندې د تبلیغی جماعت وقار ولیدو تاسو ورشه نظام الدین اولیاء کې د هندو په سینه باندې حضرت جی ډیره ده او په لوډ سپیکر باندې اذان او خطبه د هندو په سینه ویلې کی د دلی شاهي مسجد وګورا د دلی د پاسه ده په لوډ سپیکر باندې
داغه اذان ویل کیږي او هندوانه مغه وخت کې چپ شي چې اذان وو. نو عزیزانو ما تماشا وکړه د دیوبند شان هم او اوس ابله خبره ده که زمون په خبر کې اوسو دیوبندیان دا سیاسي رشوت وړاندې کړ خیر ده توبه به وباسي توبه به وباسي دا د دې وزیرانو دا را پاسي رونو ما دی جمعات لا 50,000 روپے اعلان کړي دا تاسو کوي چې 50,000 دی حکومت ورکړي دي راشي درادم خیل اخروال مدرسې ته یو کال شو چې 50,000 روپے اعلان شوه دی والله کتر اوسه ورکړي د پلوڅای مدرسې ته د 2,00,000 روپے اعلان شوه دی یو نیم کال شو والله ته ورکړي دلته هم کړی دی خدای خبر چې دلته سال دی تاسو پوه شئ خیر دی دا زمونږ وروڼه دي توبه به وباسي. بله خبره ده چې ما نه ډېرو خلکو بله ورځ راسې تپوس وکړو چې دا شریعت بل تاسو خو څه ونه وې ما وی چې زما څه کار دی زما څه کار دی چې زبا شریعت بل هغه چاته پیش کوم چې چا د راتلو سره د اسلام ډولکې په غاړه کې اچولیو او 10 کاله دا قوم په دوکه کې وساتو زما څه بیا دا د قومي اسمبلی ممبران چې دا قوم د اسلام په نوم دوکه کړو چې رونو زه قومي اسمبلی ته دی له ولاړم چې په اسمبلی کې اسلام د پاره چغه وام په اسمبلی کې اسلام د پاره چغه نه وه د نننی اسټل هغه تعالیه لاله قوم ته پسترګو کې خاورې زبا واو زما دي د خدای په ذات قسمی او بیا مې دي د خدای په ذات قسمی او بیا مې دي د خدای په ذات قسمی چې په منبرای او وزارت کې د ناموس محمدي خدمت نشم کوله او په دې منبرای مې متیازه ونکړې زما زبد دوه نن پیدا د 2 لکو نه پیدا وزیر او د ناموس محمدي شان میں اوچت نشو ساتله او په دې وزارت میں متیازه ونکړې زبد دوه نن پیدا د 2 لکو شرمې دلو په کوم سترګو تاسو دې قوم ترازی چې شریعت بل می پیش کړی دی دوا کوي دوا نه کو نن زده بل شي په حق کې زده دې په حق کې چې د ایران غوندې انقلاب په دې ملک کې مراشي تاسو وايي څنګه برازي ایران کې یو خمینیو انقلاب راوستو یو څو لکه چې جټکا کټول د سړي ځامن شي دي کني شي 9 کروڑ پاکستان دے 9 کروڑ 2 کروڑ بالالوم دا 2 کروڑ به اله د سړي کلی سلوه کالو شو چې دې قوم د اسلام سره څوک هر حکومت چې راغله ده اوله ټوکې او لوبې د اسلام سره شروع کړي آئنده وګوره یو جمعیت ته چې دا خالی او ذهن خلق ده واقعي په دې ملک اسلام راوستل غواړي بل خبره ما دا خبره وکړه چې جمعیت العلماء اسلام دا هغه پارټي ده چې لا وجود په دې ملک د سیاست نو او د انګريز خلاف اوله بسم الله جمعیت العلماء اسلام ویلو بیا اوسم اوس زما زنګل د زمرونه خالی نه کوي که مفتی محمود زمره شیخ الهند زمره
आलाड़ो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रा पैदा ठीक से मौलाना मदनी लाड़ो पाकिस्तान तकसीमो शो मुफ्ती महमूद और गुलाम गौस हजारवी रा पैदा कदुई लाड़ा दजमरी पजाला के जमरे हो अल्लाह फल रहमान रा पैदा तासु पटोल पाकिस्तान के दफल रहमान गुंदे अकल दागा गुंदे फहम दागा गुंदे जकावत पटोल पाकिस्तान के यो मुलाद उखई मुंग बपदे टिकी फल रहमान पचर तक कुती के केनो आगा दे मैदान करो यो लादमोरा पैदाम न उच पजीलू नो के हो तासु ख्याल रा यो फल रहमान गुंदे उखई और कता कद फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर ताकद फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर खैर अर्दाओ फल रहमान गुंदे पैदा कई अगे न बात बलदा चवाउर माता अर्थ मालूम बाद सियासी खल को खबर जमा गगुन तरारस पाया पोश कली वो खुदा कसम चनंद सूबा सरहद दुनिया चदा आगा द मुफ्ती महमूद द पलाव लान देदा और द फल रहमान द सादर लान देदा और मंग गुंदी स्पायान वर सरदी दा से बाजिंगरे बदर बांधे वारों चरोटाई बो उमर लखवान नदर के दा से बाजिंगरे बदर बांधे वारों आगा काये बदे पलटाओ कम लका देखो गोरे दलता अख्तरुश ओ दते खबर खलको खास तौर पे खौरियान वाओरे जमा ईमान दादे मौलाना अब्दुल हकीम लोई पे खौरे हो मुफ्ती अब्दुल रहीम लोई पे खौरे हो मुफ्ती अब्दुल कयूम लोई पे खौरे दे मुफ्ती शहाबुद्दीन लोई पे खौरे दे मूंग बटोल राजू और दाहले पेशावर द सूरी लांदे बकीनू और च जमून ज्वंदी दा अख्तर और दरोजे फैसले बपदा गजे की यो सो कसानो द चीफ मिनिस्टर खुशालो द पारा हुई कि शहादत गलत थे शहादत गलत थे कदा शहादत हिलाल कमेटे द प्लाजे बिस्कट खोरो तरह गले जब सही है जब सही है माला तबलीगियान इमामान तालिबान अगर कसान के जमाना यो पलक ईमान और दियानत उचतो दागी शहादतो अख्तरम करे दे बिया बेम कौ बिया बेम कौ बिया बेम कौ बिया बेम कौम विखते रोटी खलासम पेजनी और गैरतियानम ताली सदम पेजनी और गैरतियानम पेजनी अखबार के बयान रहा है यह उस तन में के वर्ताऊ वाला तरनन है दर्द न खलारी तरनन नाजिदान खारियान और मंगा टोल योरू नहीं सोच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही दा टोल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी औलाद दे टोल खारी और पुख्तून के ऐस फर्क निश्ता कसो कोई गुल बखुरी तासो ख्याल रहा खारियान जमुंग दी और मुंग द दुई दा शैतानत तुम चा करे कि बिजलीगर मुला खारी और पुख्तून के फर्क कई खारे और पुख्तून खुद सके वल्लाह च द मशरिक और द मगरिब मुसलमान के जफर को न कर द मशरिक और द मगरिब